وعلیکم السلام ورحمت الله. نو بل چا د طرفنا عمره کول څنګه دی؟ سړی عمرې له لاړ شي او د بل چا د طرفنا عمره کوي، نو جواب دا دی چې د بل چا د طرفنا حج او عمره دا دواړه جایز دي. دې ته حج بدل او عمره د بدل وایي. په دې شرط باندې چې دا کم سړی د چا نه حج یا عمره کوي چې د یو ځل خپل فرضي حج عمره کړي وي، بیا د غیر نه. او بل دا چې کم سړي نه کوي هغه مالي استطاعت لري، چونکې بدني استطاعت یې نه وي، حج او عمره باندې قادر نه وي او ټول عمر دی معذور وي، نو داسې سړي د طرف نه اولاد دغه وغیره دا حج یا عمره دواړه کولی شي. او په دې باندې روایت د نسائی راغلی دلیل د ابورزین عقیلی رضی الله تعالی عنه نه چې دوی ویل د الله رسوله ان ابي شیخا کبیر، زما پلار چې دی ډېر بوډا دی او لا يستطيع الحج ولا العمره، دې د حج او د عمرې کولو طاقت نه لري او نه په سپرلی باندې د تورېدو طاقت لري، نو زه د هغه د طرف نه حج یا عمره کولی شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ته حج هم وکړه او اعتمر او عمره هم وکړه، حج او عمره دواړه دې کولی شي. دې کې د دې کوونکي هم ثواب وشو، ده ته هم ثواب میلاویږي او چا د طرف نه چې کړي هغې ته هم میلاویږي. نو څنګه چې حج کولی شي داسې عمره هم کولی شي. او یو حج عن المیت دی، هغه بالاتفاق جایز دی د وارثانو دپاره، او هغه خو جدا مسله ده او دا هم جایز دی.